چې یو د مفطراتو د روژې نه هغه عمل چې په هغې باندې روژه فاسدېږي او روژه پې ماتېږي هغه پیچکاري ده او یا امپول استعمالول دي په ورځ د رمضان شریف کې. برابره خبره ده که هغه د غوښې وي او که هغه د رګ وي، برابره خبره ده که ورکوټې پیچکاري وي او که لویه پیچکاري وي، په اصطلاح که سیروم وي او یا ګلوکوز وي، په دې ټولو اعتباراتو سره روژه فاسدېږي. دا مسله اگر چې بین العلماء اختلافي ده، نن سبا زمانه کې اکثره مفتیان حضرات د هغوی نظر دا دی چې پیچکاري که د غوښې وي او که د رګ وي، که سیروم وي او که هر شی وي، هغه مفتره د پاره د صوم نه ګرځي. نو لحاظه غواړم چې یو منصفانه تحقیق په دې موضوع کې ستاسو مسلمانانو ورونو د وړاندې پیش کم، تر څو پورې د قناعت وړ هم وګرځي او شرعي مسله هم قابل استدلال شي او عام مسلمانان ورونه پرانا کې واقع شي او مشکل حل شي. اول دا خبره یاد ساتئ چې د پیچکارۍ د کولو مسله په روژه کې په متن د قرآن کې نشته ده. که منګه داسې مطالبه وکړو د یو مفتی صاحب نه چې مونږ ته مهرباني وکړي، تاسو داسې یو دلیل د قرآن عظیم الشان نه پیش کړئ چې په هغې دلیل کې داسې ثابته وي چې پیشکاري کول په میاشت مبارکه د رمضان کې دا مفطر د پاره د صوم ماتونکي د پاره د روژې نه ده. او یا داسې مطالبه وکړو چې یو حدیث د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په دې مسله کې موږ ته استدلالاً پیش کړي چې هغې کې داسې راغلی وي چې یره پیشکاري کول په میاشت د رمضان کې دا مفطر د پاره د روژې نه ده. او یا داسې مطالبه وکړو چې موږ ته تاسو داسې قول د یو صحابي مبارک د خلفای راشدینو، خلفای اربعو، د عبادله ثلاثو، د معروف صحابه کرامو یا د غیر معروف صحابه کرامو یو نظر یو قول موږ ته پیش کړي په دې مسله کې چې پیشکارۍ باندې روژه نه ماتېږي، یا د ائمه تابعینو حضراتنا یا د تبع تابعینو حضراتنا یا د ائمه مجتهدینو مبارکانونا د اصحاب مذاهب اربعونا، تاسو موږ ته یو قول داسې پیش کړي چې پای کې دا خبر راغلی وي چې یره پیچکاري که د غوښې وي او که د رګ وي، سیروم وي او که واړه پیچکاري وي، که په هر ځای د بدن کې استعمال شي په دې باندې روژه نه ماتېږي. نو لہذا د ټول زماني مفتیان د دغه پیش کولو د دلیل نه دا عاجز دي. دا مسله په نصوص قاطعو کې نشته، دا مسله په آثارو د صحابه کرامو کې نشته، په حدیث طیبه او گوهربارو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کې نشته، دارنګي په اقصیو د مجتهدینو کې هم نه ملاویږي. یو خدا خبر د ځان سره یاد وساتئ، نو چې کومه مسله که مفتی صاحب تاسو ته کوي هغه به قیاس د دغه زمانې د مفتی وي چې قیاسات به کړي وي او د هغې قیاساتو پسې به انشاءالله وروسته که د الله فضل ورزوبه او د هغې تحقیق به کوو. بطور مقدمه تاسو یو مسله یاد وساتئ. اول به په دې روژې باندې مختصر بحث وکړو چې دا روژه وایي چاته او کوم شی د دې روژې سره منافات لري او په کوم شي باندې روژه ماتېږي. مختصرا په عربي لغوي معنا کې روژې ته صوم وایي او دا صوم په لغت کې چاته ویلی شي؟ الامساک. امساک بعض علما وایي بس د صوم معنا د امساک، او بعض علما او داسې تفصیل کړي چې صوم معنا یعنی روژه چاته ویلی شي؟ هو الامساک والامتناع عن قول او عمل. روژه او صوم عبارت دی د امتناع نه، ځان به منکه او ځان به بچي د قول او د عمل نه، نو هم به د قول لحاظ کې او هم به د عمل لحاظ کې. لکه عرب وایي سام عن الطعام اذا امتنع عنه، یعنی روجه نیولې د طعام نه، دا په هغه وخت کې وایي چې ځان د طعام نه منع کړي. او یا وی وصام عن الكلام اذا امسك عنه،
د خبرو نه ځان بند کړی دی صوم نیولې د خبرو نه کله چې ځان بند کې د خبرونه او خبرې دی نه کوي نو دا لغوي معنا شوه هر چې معنا شرعاً ده او په شرع کې نو صوم چاته ویلی شي روژه چاته ویلی شي الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع نية الصوم دا روژه عبارت ده د امساک نه د مفطرات ثلاثونه او دارنګي د سبا د ختلونه تر غروب یعنی پریوتلو د نور پوري او تابنیت د روژې هم کړی او بعض علما بیا دسی وی چې هو الامتناع قصدا عن شهوة الفرج وعن ادخال شيء عمدا او خطأ الى البطن او ما له حكم الباطن علماء کرام په دې رستی تعریف او معنی شرعي باندې خپويږي په دې کې دا سراغ چې روژه عبارت ده د امتناع نه د ځان منع کولو نه قصدن د هغه خواهشاتونه چې هغه تعلق تر فرجه پورې ساتي او روژه عبارت ده د بچ کولو او د ځان منع کولو د داخلولو د یو شي نه قصدن او یا خطأ بطن ته او یا هغه ځای د وجود ده چې هغې لره حکم د باطن وي هغې لره حکم د باطن وي دا تعریف ډېر مدار اعتبار دی تمام طلبه علم او تمام علماء کرام دی په دې باندې تصور وکي روژه چاته ویلی شي ځان بچ کولو ته قصدن د شهوت د فرج نه او د داخلو د هغه شي نه چې ته یو شی قصدن وجود ته داخل کې او یا خطأ داخل کې بطن ته د دینه بزان ساتي او یا هغه زید وجود ته چې هغې لره حکم د باطن وي د طلوع د فجر نه تر غیاب الشمس پورې نیت به د تعبد وي الله تبارک وتعالی ته اجابت به د امر الهي کړی وي او یا به تزلف سمانا تقرب الله تبارک وتعالی ته کوي امام وهبة الزهيلي رحمه الله په فقه اسلامي و ادلته کې وایي چې صوم امتناع فعلي عن شهوتي البطن والفرج وعن كل شيء حسي يدخل الجوف من دواء ونحوه في زمن متعين دا تعریف قابل تدبر دی په دې باندې سوچ باید وشي صوم چاته ویلی شي صوم عبارت دی د امتناع فعلی نه چې ته بالفعل د خپل ځان منع کې د شهوت او خواهشاتو د بطن نه هغه څه چې ستا بطن د هغې خواهشات کوي او ځان منع کې د خواهشاتو د فرج نه او د هر هغه شي نه چې هغه حسي وي او داخلیږي جوف د انسان ته داخل د انسان ته برابر خبره ده که هغه دواوي او یا وغیره نور اشیاوي خو په زمانه متعینه کې چې هغه طلوع د فجر ده تر غروب الشمس پورې دغه تعریف د پاره فقه اسلامی وادلته جلد نمبر 2 صفحه نمبر 498 تاسو کتلی شئ د دې ټولو تعریفاتونه داسې پته ولګېده چې روژه دې ته ویلی شي چې انسان د خواهشاتو د بطن نه ځان بچ کړي اوس د خواهشاتو په بطن کې مهم شی غذا ده څه معنا یو سړی به روژه نیسي او دی به د غذا نه ځان بچوي دا خبره ټول علما مني تاسو عوام منئ چې د غذا نه به ځان بچوي په روژه کې اوس به خبره په دې باندې کوو چې غذا چاته وایي چې مطلب ته ورشو غذا چاته وایي علما وایي وهو ما يعود نفعه الى البدن علامه سید احمد تحتاوی رحمت الله علیه په حاشیه تحتاوی علی مراقی الفلاح کې صفحه نمبر 348 باندې وایي غذا عبارت د هغه شی نه دی چې نفع بدن ته راجع کیږي غذا هر هغه شی دی چې نفع د هغې بدن ته راجع کیږي اوس راشه علامه ابن عابدین رحمت الله علیه په فتاوای شامی مجلد اول کې په صفحه نمبر 103 باندې وایي الدواء ملحق بما يتغذي به لما فيه صلاح البدن دا نکته ډېرې قابل غور ده دوا او تداوی څومره دواګانې چې دي دا ټولې ملحق دي تر غذا پورې